इस्लाम की दावत जिंदा है, इस्लाम की दावत जिंदा है। दादून में पुनराल बच्चों को स्तुड़ी शो होसे बच्चा बेगार दे चते कमजोरी दा जमन किरदारूना बेलात कई अयो मलदार और बदरंग सड़े चेगा तमाशियात कारोबार कई अगर नस्ता हगले हम दे अगर नस्ता जरगे हम कई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कोम पे नूम दर रब्बिल जलाल چې ډېر بخښونکی مهربان دی که د منو دغه زه په هنګو بهادر سیمه کې موجود یم. دلته کې نن یو سیمینار شو چې سیمینار چې کوم بنیادي ایجنډا وه او د کومه موضوع وه هغه د نشو سره او دغه رنګې سو سره تړلې وه. په دې کې یو شمېر فیلډز خلکو په دې کې ګډون وکړ خو په دې وخت کې ما سره دغه زلمي ولاړ دي جانه پېښچانه خلک دي په سوشل میډیا سټار دي خو دا په موږ سره پېژندګلو هم وکړو او نن پروګرام په مناسبت سره به پوښتنو نه هم وکړو. ټول نوار قدرمن شیخ خپله پېژندګلو راسره وکړه. ډېره مننه خوشحاله اوسې. ایمان مه خدای عیسی خانه خپل کلي زبان کې به خبر کوم. ایمان مو عیسی خان دی او بیسیک د کورم یم ساده او دلته پېښور کې پته کېږي اوس پېښور نه راغلي او دلته سیمینارو نو سیمینار د پاره راغلي او ډېره زیاته مزه یې وکړله او ډېرې زبردست خبرې وکړې. مشران راغلي او دا انټي ډرګس او سود خلاف مطلب دی سیمینار کړی نو ډېر زبردست سیمینار وشولو. چې کوم سیمینار شو کومې خبر شو ځین چې په دې باندې اوس عمل وشي که نه نو انشاءالله زه به وایم چې یاره دا سیمینار کوم دا کامیاب شولو. جی که پښتون قوم ته وکتل شي پښتون خو په غیرت باندې ډېر زور ورکوي ولاړ دی خو بیا هغه باوجود زمونږ یونې فیصلې داسې چې پښتانه بیا هم په شا باندې روان دي لکه سود ته که وکتلی شي همدغه رنګې که نشو ته وکتلی شي زمونږ په پوره قبیلي سیمو کې که وکتل شي یو شمېر نوجوانان د نشو شکار شوي دي. نو داسې څه میسیج ته لرې په خپل کې زمونږ دغه نوجوانان کم دي دا د شینه سایډ ته وساتلی شي؟ زه خو د اول د سود او د نشو باره کې وایم نشې زه داسې نه یم هر یو انسان نشې کوي او بیا نشو کې چې کم یو انسان ګیر شي مطلب جیل ته شي بیا زه هغه مشرانو ته وایم چې دی ضمانت دپاره ورځي یا هغه مشرانو ته وایم چې هغه ضمانت دپاره ځان سره بوځي چې هغه د علاقې مشر وي د علاقې هغه وي چې دی ضمانت کوي دا ټول مطلب پښتنو دشمن دی ځکه چې دی ته نن مخنیوي ونه مطلب دا جیل کې پروت وي که نه نو دی به مخنیوي وکړلی شي. ملکانو دغه مشرانو ته وایم چې کوم د منشیاتو والا کوم کسانو ضمانت کوي هغه د قوم او د پښتون غټ دشمن دی نو زه وایم چې یاره د دې کلم داسې منشیات والا ضمانت نه کړي. کاري صاحب راسره موجود دی په کامیاب پروګرام باندې مبارکباد درکوو او نن پروګرام کې څه وویلی شو د مختلف فیلډز خلک پکې ګډون وکړ دې مناسبت سره تاسو څه تاثرات دي؟ جزاک الله خیر. الله تاسو ته عزت درکړي. भरपूर तादाद کې میډیا شریکه شوې وه او میډیا به دولت انشاءالله دا پیغام به کور کور ته رسي. الحمدلله نن موږ داسې منتخب غوندې پروګرام لکه عوامي نه و موږ پکې بلدیات والا او علاقایي مشران انتظامیه علما کرام او سکول مشران دا موږ راغوښتي وو هغوی سره موږ دا پروګرام وکړو. الحمدلله مقصد دا و چې علاقې کې کوم رسوخ والا خلک دي چې هغه موږ یو ځل بیا را بیدار کړو چې دا خلک به خپلو علاقو کې کارونه وکړي. نو الحمدلله اسلام آباد پېښور او پنجاب نه پکې ډېر خلک راغلي وو شرکت یې وکړو او الحمدلله ډېرې ښې خبرې وشوې او خلکو کل کې اظهار خیال وکړو منشیاتو حوالې سره سود حوالې سره چې عملي طور په دا شی څنګه ختمو او مخکې دا میسیج به څنګه رسوو. نو انشاءالله امید دی الله ذات نه چې لږه نه ډېره زیاته فایده به کوي. که وکتل شي نه سبا بزنسمینان دي لګیا دي خلک خپل کاروبار په مخ وړاندې باندې بوځي نو هغې باوجود تاسو راوتلو دې سایډ ته او د علاقې دپاره لګیا یو نو دې دپاره خو انرژي لګي او وخت لګي آیا ته ځان ته لګي که دې دپاره د ټیم ورک هم غټ ضرورت دی؟ بالکل دا خبره صحیح دی چې ټیم ورک نه بغیر نن سبا هیڅ هم نه کېږي. الحمدلله موږ څه ملګري شته څومره هغو سره ټایم وي وخت وي ایکسپرټیز وي نو خو یې پکې حصه اخلي. او دویمه خبره دا دی چې لکه د پاکستان موږ ټولو شریک وطن دی په دې خاورې موږ باندې حق دی ضروري نه دی چې موږ ته به څوک وینا کوي یا به تا سره یو پوسټ وي ته به کار کوي خپل حیثیت په مطابق کار کول پکار دي او نتیجه یې الله رب العزت په لاس کې وي.